بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اسم التبذيل اسم مشتق من فعل يدل على الموصوف بزيادة على غيره وصيغته أفعل فلا يبنى إلا من الثلاثي المجرد الذي ليس بلون ولا عيب. فدې عبارت کې مصنف د خاتمه لسم فصل د اسم تبذیل په بیان کې راوړل. تفضیل د باب تفعیل نه ده په معنی فضیلت دینا. اسم تبذیل د باب تفعیل نه مصدر ده په معنی فضیلت دینا. چې پچا باندې فضیلت ورکړی شوی هغه ته مفضل علی ویل شي. چې پچا باندې فضیلت ورکړی شوی هغه څه ویل شي؟ مفضل علیه. او چې چاته فضیلت ورکړی شوی هغه ته مفضل ویل شي. نو زید افضل من عمر، په دې کې امر مفضل علی ده او زید مفضل ده. امر مفضل علی ده او زید مفضل ده. د اسم تبذیل اصطلاحي تعریف ته مصنف په خپل کړی ده اسم مشتق من فعل يدل على موصوف بزيادة على غيره. چې اسم تبذیل هغه اسم ده چې مشتق وي د فعل یعنی مصدر نه. د ځکه فعل په معنی د مصدر ده چې دلالت وکي په دې خبره باندې چې موصوف کې د غیر په نسبت یا د بل په نسبت معنا زیاته پرتا ده. پوه شئ؟ لکه زید افضل من امرین کې وګورئ، زید افضل دی عمرنا، مطلب چې افضلیت معنا په امر کې پرتا ده او په زید کې پرتا ده. خو په زید کې د افضلیت معنا چې کومه پرتا ده کنه د امر نه زیاته ده. ٹھیک ده؟ امر څه ده؟ زیاته ده. فائدې قیود بس شي. اسم التبذیل دا معرف ده، اسم مشتق من فعل الى اخره، دا تعریف ده. اسم دا جنس ده، معرف غیر معرف دوړو ته شامل ده. مشتق دا فصل اول ده، ادینه جامد وتل. ليدل على الموصوف دا فصل ثانی ده، ادینه اسم مکان، اسم زمان، اسم اعلی وتلو. ځکه چې دا د معنی مصدری سره نه متصب کیږي. بزیادت علی غیره دا فصل ثالث ده. ادینه اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه وتلو. ځکه چې دغه د زیادت ولا معنا نه وي، دغه زیادت ولا معنا نه وي. پوه شئ؟ او دا رنګي هغه اسم فاعلم ته وتل چې د مبالغه دی پوره وي، لکه ضراب او ضروب. ٹھیک ده کنه؟ ضراب او ضروب دم ته وتل ویلې لیکن اگر چې د زیادت معنی شته ده خو د بل په نسبت نه، بل په نسبت ځکه چې ضراب معنی څه ده؟ زیاده مارنے والا. او ضروب معنی څه ده؟ زیاده مارنے والا. خو د بل په نسبت خو نه ده کنه. ٹھیک ده؟ او اسم تبذیل کې څه وي؟ بل په نسبت پکې زیادت والا معنا پراته وي. ٹھیک ده؟ وصيغته ادینا مصنف د اسم تبذیل صيغه بیانوي چې دا په پس وزن باندې روسي. ٹھیک ده؟ اسم تفضیل صيغه، اسم تفضیل صيغه د مذکر نه د افعال په وزن باندې برسي. څه په وزن باندې؟ او د مؤنث نه باندې فعلا په وزن باندې برسي. پوه شئ؟ د مؤنث نه څه په وزن برسي؟ د فعلا په وزن باندې برسي. او اسم تبذیل به د صرف د ثلاثي مجرد نرسي، خو د هغه صيغونه چې کې د لون او د عیب معنا نه وي. او د ثلاثي مجرد نه علاوه د نور بابونه به اسم تبذیل نرسي. پوه شئ؟
اسم تبذیل به صرف د ثلاثی مجرد د هغه بابونو نه رسی چې په کومو کې د لون د عیب معنا نشته ٹھیک ده چې په کومو بابونو کې د لون د عیب معنا پرته ده یګین به اسم تبذیل نه رسی یګین به اسم تبذیل نه رسی ویلې زګا چې د دغه بابونو ثلاثی مجرد ٹھیک ده کنه یغینا افعلو صفتی په دغه وزن مندرسي اوس کچره اسم تبذیل هم تیر شي په دغه وزن باندې نو بیا به التباس وشي دا پته باندې لګي چې د ذکر د افعلو صفتی ده وکفعلو اسم تبذیل لا د ذکر افعلو صفتی ده کفعلو اسم تبذیل لا ٹھیک شو کنه نو سي مصنف وصيغته وصيغه دي افعلو ده فلا يبنى الا من الثلاثي المجرد الذي ننب جوړيږي دا مگر د اغه بابون د ثلاثي مجرد اغنا د ثلاثي مجرد اغه بابوننا ليس بلون ولا عيب چي کې لون او عيب نشته ده نحو زيد افضل الناس ٹھیک ده اوس په ان کان زيد على الثلاثي او کان لونا او عيبا اوس دا ته یي چې کچره زائد ثلاثی مزید رباعی مجرد یا رباعی مزید یا هغه بابونه چې کې لون او د عیب منفرته ده او ته غواړې چې دینه زه اسم تبذیل صيغه جوړه کم نوغه طریقه ته اوس خای چې هغه بس طریقه وي ٹھیک ده کنه کچره دغه بابونو نه ته اسم تبذیل جوړول غواړې نوغه طریقه دا چې د دینه مخکې به دسی صيغه ولګوي دسی صيغه د اسم تبذیل ولګوي چې هغه مبالغه باندې دلالت وکي ٹھیک ده کنه لکه شدت کثرت قوت ضعف کثرت یا حسن وغیرہ ٹھیک ده کنه اب ولګوي وګینه بعد به دې مصدر ذکر شي چې منصوب بوي بنا بر تمیز چې منصوب بنا بر تمیز ٹھیک ده کنه لکه اشد استخراجا اقوى حمرة اقبح عرجا وغيره وغيره ٹھیک ده مصدر منصوب راوړي او مصدر به منصوب راوړي دینه بعد چې بنا بر تمیز بوي وګوره وتا فإن كان زائدا على الثلاثي كثير زائد على الثلاثي او كان لونا او عيبا يدلون ذيب مني فكي يجب ان يبنى واجب دين شيء دې وزن صغر ولې شي افعل من ثلاثي مجرد ثلاثي مجردنا يدل على مبالغه شي دلالت کی مبالغه باندې وشدت وكثرتنا ثم يذكر بیا ذکر کړي شي بعد دینه مصدر ذلك الفعل مصدر دې فعل منصوب على التمييز چې منصوب بنا بر تمیز وي کما تقول هو اشد استخراجا وګړي اشد مبالغه باندې دلالت کوي کنه او مجرد نه وروړه ٹھیک ده و استخراجا مصدر څه ذکر کړل منصوب ده ٹھیک ده بنا بر تمیز واقوى حمرتن اقوى حمرتن نقوا د مجرد نه وروړه او دلالت کی مبالغه باندې ودینه بعد حمرتن وروړه یا اقبح عرجا نو ګره یو مثال ته مزید ولا پیش کړل اشد استخراجا اقوى حمرتن لون ولا مثال ته پیش کړل او اقبح حرجا د بلای اقبح عرجا د بلای مثال ته پیش کړل وقياسه ان يكون للفاعل كما مر وقد جاء للمفعول قليلا قياس خدا دا چې اسم تبذیل دا به د فاعل معنی کې روسی خو کله کله خلاف اصل د مفعول په معنی کې به ما ارتلی شي ٹھیک ده کنه پوښ لک اعذر معنی څه ده زیات معذور زیات معذور اشغل معنی څه ده زیات مشغول واشهر معنی څه ده زیات مشهور په دې ځینو کې دا وګورئ دا په معنی دی مفعول لا نور عام طور سره دا په معنی دی فاعل وي معنی څه وي فاعل وي ښا او دې کې معنی دی مفعول لا وشي و استعماله على ثلاثه اوجه و دې استعمال په درو طریقو باندې کیږي ٹھیک دی استعمال په څو طریقو باندې کیږي په درو طریقو باندې کیږي
دې درو طریقونو علاوه اسم تبذیل استعمال نشي کېدلی. یو دادا چې اسم تبذیل به مضاف معرب باللام طرف ته لکه زید افضل القوم. ٹھیک ده. دویم دا چې اسم تبذیل دا استعمال شي الف لام سره. څه سره؟ یا مطلب چې اسم تبذیل به په خپل ځوي معرب باللام وي لکه زید الافضل. ٹھیک ده. وکله به اسم تبذیل استعماليږي من سره لکه زید افضل من امرنا لکه زید افضل من امرنا. پوښي کبونه شوي په دې درې اقسامو کې اصل استعمال د اسم تبذیل د من سره ده، بیا د اضافت سره ده او بیا د الف لام سره ده. اصل استعمال سره ده من سره او بیا اضافت سره او بیا معرب باللام سره. ٹھیک شو. خدا سینه چې کېدلای چې اسم تبذیل استعمال د دې درو نه خولي وي داسې نشي کېدای. په دې درو کې چې کوم څه استعمال وي ټیک ده. خدا سینه چې کېدلای چې اسم تبذیل بغیر د دینه استعمال شي. پوښي او زید افضل نشي ویلای، زید افضل نشي ویلای ویلم زګه چې اسم تبذیل استعمال بکیږي په دغه طریقې باندې. البته که یو ځای کې قرینه موجوده وي خو قرینه دی وجنه اسم تبذیل په دغه درې طریقو کې وی طریقې باندې استعمال نه وي خو دی وی طریقې قرینه موجوده وي نو په ځای کې به حذف کول شي لکه الله اکبر کې. الله اکبر کې د ځکه من کل شی څه ده محذوب ده. څه شی د ځکه من کل شی څه ده محذوب ده. پوښي ویل اچ شي دا کرینه کرینه دا چې هر چاته معلومه ده خبره چې الله دې هر څه نه صدا لوی ده. پوښي نو کله چې حذف شوی ده نو ځکه حذف شي چې کرینه د علم موجوده و کرینه د علم موجوده و. پوښي په اوس مزید تفصیل دغه درې قسمونو ته بیانوي او کتاب کې ټول تفصیل شته ده. ٹھیک ده. شي ويجوز في الاول فلا دغه ته غره عبارت ته لغونه کې به ګور وقياس ان يكون للفاعل كما مر وقياس دا چې د فاعل پر ویل کسرنګي مثلونو کې تیر شولو. ٹھیک ده کنه. پوښوي زید افضل من امر دې کې معنی د فاعل ده. پوښوي وقد جاء المفعول وكلا كلا دای مفعول پر امر سي خلاف قياس قليلا كلا كلا نحو آذر وشل واشهر واستعمالها على ثلاثه اوجه ودي استعمال په درو طریقو باندې اما مضاف كزيد افضل القوم او معرف بالله من نحو زيد الافضل او بمن نحو زيد افضل من امر. ويجوز في الاول الافراد والمطابقته اسم التبذيل للموصوف. اول قسم مسوي چې اسم تبذیل استعمال د اضافت سره وي نو په دې کې اسم تبذیل مفرد امر ولای شي او اسم تبذیل د موصوف موافق امر ولای شي. په افراد تثنیه او جمع کې اسم تبذیل استعمال کې اضافت سره وي نو دې کې افراد او مطابقت دوړه جایز دي. ٹھیک ده. لکه سرنګ زید افضل القوم ملي شي. ٹھیک ده کنه. الزیدان افضل القوم ملي شي نو دې ځکه الزیدان افضل القوم ملي شي. ٹھیک ده. الزیدون افضل القوم ملي شي والزیدون افضل القوم ملي شي. ٹھیک ده کنه. دغه رنګي مؤنث کیم ده کچره اسم تبذیل مؤنث وي نو غیکم د اضافت په صورت کې امدغه خبره ده چې مفرد امر راشي شي او تسنیه جمع کې موافق امر راشي شي. ٹھیک ده کنه. افراد او مطابقت دوړه وړای شي. پوښیم دې کوم دا خبره ده لکه کوم مفرد به خو مثلا نشته هند فضل القومي. ٹھیک ده. خو که تسنیه وي نو هند
هندانی ٹھیک ده کنه هندانی فضلا القوم ملي شي فضلا یا القوم ملي شي ٹھیک شو او که جمع وي نو هنداتن فضلا القوم ملي شي او فضليات القوم ملي شي فضليات القوم ملي شي پوه شو کنه پوه نشو پی دویم صورت اسم تبذیل استعمال وی دی الف لام سره نو بیا مطابقت واجب ده مطابقت شی ده واجب ده ٹھیک ده لکه زیدون افضل زیدان الزیدان الافضلان الزیدون الافضلون دارنګه مناسب هم داوی مناسب هم مطابقت ضروری وي ٹھیک ده کنه لکه سرنګ بشي هندن الفضلا هندنا الفضلا الهنداني الفضلا يعني او الهندات الفضليات پوښي مطابقت وکړي څه ده ضروری ده او دریم صورت چې کله اسم تبذیل استعمال شوی وي څه سره امین سره نو دې کې به همیشه د پره اسم تبذیل مفرد مذکر ورلې شو که موصوف مذکر وي او که مؤنث وي که مفرد وي که تثنیه وي او که جمع وي په ټولو صورتونو کې پوه شوې لکه زید افضل من امر ټیک ده کنه زید افضل من امر هند افضل من امر زیدان الزیدان افضل من امر الهندان افضل من امر الزيدون افضل من امر والهندات افضل من امر په ټولو صورتونو کې به سوي مفرد وي وګورئ وتا هو يجوز في الاول الافراد ومطابقته اسم التبذيل للموصوف نحو زيد افضل القوم والزيدان افضل القوم وافضل القوم وزيدون افضل القوم وافضل القوم وفي الثاني يجب المطابقه نحو الزيدان الافضل والزيدان الافضلان والزيدون الافضلون وفي الثالث يجب كونه مفردا ودریم صورت کې دا واجب ده چې مفرد وي مذکرا ابدا مفرد مذکر وي همیشه نو زید و هند و زیدان والهندان وزيدون والهندات افضل من امر وعلى الاوجه الثلاثه يزمر فيه الفاعل دې زینا مصنف دا بیانوي چې اسم تبذیل کې به همیشه د پورا فاعل ضمیر وي ٹھیک ده همیشه د پورا کې فاعل شي وي ضمیر وي په دغه درو صورتونو کې که اسم تبذیل استعمال په اضافت سره شوی وي که په الف لام سره شوی وي او که من سره شوی وي په دغه درو صورتونو کې فاعل همیشه د پورا شي وي ضمیر به مستتر به وي ٹھیک ده کنه ضمیر مستتر مطلب چې نه به اسم ظاهر وي او نه به ضمیر بارز وي نه به اسم ظاهر وي او نه به ضمیر بارز به وي ٹھیک ده کنه پوه شو په ویلي ځکه چې اسم تبذیل یو عامل ضعیف ده څه شي ده عامل ضعیف ده په اسم ضمیر بارز او اسم ظاهر دا معمول قوی دی معمول شي دی قوی دی او یو عامل ضعیف په معمول قوی کې عمل نشي کولای ځکه چې د قوی معمول لپاره به قوی عامل پکور وي قوی معمول لپاره به قوی عامل پوښي او د دوړو په نسبت مستتر ضمیر مستتر معمول ضعیف ده څه ده معمول ضعیف ده نو که عامل ضعیف شو نو څه مسله نشته پوه نه شو په پوه شو په وګورئ وته وعلى الاوجه الثلاثه او په درو طریقو کې یزمر فيه الفاعل وهو يعمل في ذلك المزمر او دا په دې مزمر کې عمل کوي ولا يعمل في المظهر اصلا بس په ظاهر کې عمل بالکل نه کوي او الا في مثل قولهم مگر دې قول په مثل صورت کې به عمل کوي او قول مثل ما رايت رجلا احسن في عينه الكهل منه في عين زيدنا ٹھیک ده دې ځکه
کوحل دا فاعل دي ساده پر ده احسن دي پر ده او اسم ظاهر ده نو صرف په دیو مثال کې به عمل کوي په نور مثالونو کې عمل نه کوي مصداق د دې څه شی ده مثل مصداق مثل قولهم مصداق صدا دینه مراد هر هغه ترکیب د چې کې درې شرایط وي سو شرایط چې پکې درې شرایط یو شرط دا چې اسم تبذیل به د لفظ په اعتبار سره د وشي د پره صفت جوړيږي او د معنی په اعتبار سره دغه متعلق د پره صفت جوړيږي او دغه شی د متعلق چې دا کنه دا بده څه شی وي ٹھیک ده دا به د څه شی وي چې دا به د دې شی او د بل شی په منځ کې څه وي مشترک بوي څه وي مشترک بوي او شو په شرط باندې دویم شرط څه ده ا متعلق شی دا بده څه شی وي چې د دې شی په اعتبار سره دا مفضل وي د دې شی په اعتبار سره څه ده او د بل شی په اعتبار سره دا مفضل علی وي ٹھیک ده او دریم شرط دا چې اسم تبذیل به منفی وي پوښی اسم تبذیل به څه وي منفی وي دریم شرط دا چې اسم تبذیل به منفی وي بیا متعلق شی کوم دا متعلق شی دا به د دې شی په اعتبار سره د دې شی په اعتبار سره د متعلق شی مفضل کېدل او د بل شی د دویم شی اعتبار سره مفضل علی کېدل دا به د نفي داخليدل نه مخ کی وي چې کله په نفي داخل شي نو معنا به برعکس شي معنا به شي برعکس شي لکه مثال څه ده ما رأيت رجلا احسن في عينه الكهل منه في عين زيدنا شرایطو باندې پوه شوې زده مو شو لګ کو دې مثال کې لګونو ٹھیک ده کنه نو په دې مثال کې اولا مو د اثبات معنا اخلو سمنا اخلو د دې پره چې معنا خو واضح شي بیا بهغه بعد د نفي لحاظ کو پدې کې نو پدې کې وګوره احسن اسم تبذیل لا ٹھیک ده په اعتبار د لفظ اوشه یعنی رجل د پر صفت جوړیږي اچھا د پر رجل د پر وای په اعتبار د معنا د رجل متعلق یعنی الکحل د پر صفت جوړیږي پېږي پہلا شرط میں تصویر ہے وہ اس میں تبذیل لفظ په اعتبار سره یو شی د پر صفت جوړیږي معنی په اعتبار سره د دې متعلق د پر صفت جوړیږي او متعلق د څه شی وي چې د دې شی او د بل شی په منځ کې څه وي مشترک وي پہلا شرط دا وکنه اوس پہلا شرط په لګو کنه ٹھیک ده کنه ان شاء الله نو احسن د لفظ په اعتبار سره د رجل صفت ده او د معنی په اعتبار سره د رجل د متعلق الکحل پر صفت ده سره پر صفت ده الکحل پر صفت ده پوښی او دا کحل دا د څه شی ده چې مشترک ده رجل او د زید پسترګي کې الکحل د څه شی ده چې مشترک ده د زید او د رجل په سترګي کې لیکن اورنجل ٹھیک ده کنه توید مې کنه چې دا متعلق به د څه شی چې مشترک وي په منځ د دې شی او د بل شی کې ٹھیک ده اندیشه رجل او د زید په منځ کې څه ده مشترک ده او دویم شرط څه ویلې وو دویم شرط څه ویلې وو ا متعلق شی دا بدسي شی وي چې د دې شی په اعتبار سره دا مفضل وي د دې شی په اعتبار سره څه ده او د بل شی په اعتبار سره دا مفضل علی وي ٹھیک ده د ذکر دا کوم وګورا په اعتبار د عین رجل مفضل لا
او په اعتبار عین زید مفضل علی ده په اعتبار د عین رجل څه ده مفضل لا او په اعتبار د عین زید مفضل علی ده دې وخت کې معنا بل څه شي دې وخت کې معنا راشي رأيت رجلا میں نے ایک مرد کو دیکھا ماتے کاٹ کو خواہ ماتے کاٹ کوئی رأيت رجلا میں نے ایک آدمی کو دیکھا احسن فی عینه الکحل منه فی عین زید کہ اس کی آنکھ میں سرما زیادہ اچھا تھا زید کی آنکھ سے ٹھیک ہے خوش دیکھ اس دو شرطوں کو موجود شو کنا یو شرط نشتا کوم یو نفی ولا نو ما په ولا کوي سپي ولا کوي نفی ته ولا وي نو منا به بالکل الٹ شي منا به شي الٹ شي سب شي نہیں دیکھا میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کی آنکھ میں زید کی آنکھ سے سرما اچھا ہو پوش ہوئی پہ پوش پہ وها هنا بحث ها هنا بحث نش پدې کې څه دا بحث تا پوښي دې مثال مذکور باندې اعتراض طرف ته اشاره ده ٹھیک ده کنه چې دا عبارت ادینم زیات مختصر کېدلی شو ادینم زیات مختصر کېدلی شو لکه ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل عین زید یا في عينه الكحل من عين زید پوښوي نو دې څه وګوره دا یې کنه مختصر ده کنه هو فیتی کاټ کړ هو فیتی څه کړل کاټ کړ پوښي کبونه شوې پی و دینم زیات مختصر یو بل ما رأيتك عين زید احسن فيها الكحل دا دینم زیات شي دا مختصر دا کوم یو ما رأيتك عين زید احسن فيها الكحل ٹھیک شو کنه نو دې کې وګوره دا دې ټول کې زیات مختصر ده چې دومره وګت مثال دې پېښ کوله په کولج دی نه دا ګورو کې مثال دې پېښ کړی وای کنه ٹھیک ده کنه دې نه ګورو کې مثال دې پېښ کړی وای پوښي بس تا